A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, next lecture چې زمونږ کم تیر لیکچر هغه د انګلیش مونږه سٹارټ کړو نو پاکي مونږه سټډي کړو ګرامر هم سټډي کړو داغه سره سره مونږه یو خاص سپیسیفیک شیونه سټډي کړو امید ده چې هغه به تاسو ته په سمجھ کې راغلي او خبر به پوه شوي یاستئ نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه د واویلز دی کانسوننت دی او کانسوننت کلسټرز دی ورسره ډایفثانګ دی ډایګراف دی او ورډ دی سلیبس دی دا یو څو شارټ ډیفینیشنز دي نو چې په انګلیش کې ډیر یوز کیږي دا به موږ نن زده کوو چې دا څه ته وایي ځکه چې ګرامر او د هغه سره سره چې کوم موږ څه ټاپکونه کلیو نو هغه به میبي تاسو ته یادي لکه په هغه کې موږ کلیو ګرامر هم کلیو لینګویج هم کلیو او د دې سره سره الفابیټس هم کلیو لیټر هم کلیو نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی واویل او کانسوننټس ورسره کانسوننت کلسټر او ډایفثانګ ټرایګراف ورډ اینډ سلیبس نو راځئ چې سلیبس واویل وپیژنو واویل څه ته ویلی شي واویل چې کوم دی زمونږ سره واویل a speech of sounds made without audible stopping of the breath by tongue or lips is called vowel. A speech of sounds made without audible stopping of the breath by tongue or lips is called vowel. For example, vowel څه ته وایي ګوره مطلب یې دا دی چې واویل زمونږ سره هغه اوازونه دي واویل زمونږ سره هغه اوازونه دي چې په هغه باندې اډیبل سټاپینګ نه راځي د اډیبل سټاپینګ نه مطلب دا دی چې زمونږ سره په زمونږ چې کم برید دي یا چې زمونږ کم ساه اخیسته دي شونډې دي زبان دی په دې باندې زمونږ سره دا بند نشي لکه فار ایگزامپل اډیبل سټاپینګ نه مطلب دا دی چې په دې سره ستا برید ساه ژبه او شونډې بندې نشي دې ته موږ واویل ویلی شو واویل لکه پنځه دي زمونږ سره لیټر یې پنځه دي ای ای آی او یو پنځ چې کوم دی دا واویل لیټرز دي ای یو آی دا زمونږ سره واویل ساوندز دي ای یو آی آر واویل ساوندز څه شي دي واویل ساوندز دي ای ای آی او یو آر واویل لیټر ها کانسوننټس څه ته ویلی شي واویل خو موږ وپېژاندو چې واویل زمونږ سره هغه اوازونه دي چې په دې باندې زمونږ سره ژبه شونډې او ساه زمونږ نه بندیږي او موږ یې په اسانۍ سره پروناونس کولی شو دې ته موږ واویل ویلی شو اوس کانسوننټ به بالکل هوبهو دا واویل الټا که دا کانسوننټ شو څنګه کانسوننټ شو ا سپیچ اف ساوند سپیچ خبرې کول اوازونه ساوند خبرې کول میډ بای کمپلیټینګ چې جوړیږي په مکمل آر partially obstructing the ear being breathed out through the mouth is called consonant څه مطلب وای کانسوننټ زمونږ سره هغه لیټرز دي چې په دې باندې زمونږ کم ژبه ده کومه ساه ده کم چې کوم شونډې دي دا پې بندې شي یا پې کمپلیټلی بندې شي یا پې پارشلی بندې شي لږې پې بندې شي دې ته موږ کانسوننټ ویلی شو لکه فار ایگزامپل د دې پنځو نه علاوه ای ای آی او یو دا ټول کانسوننټ کنسیډر کیږي لکه پی ته پروناونس کا پی په پی باندې ستا چې کوم شونډې دي دا پې ټولې بندیږي پی بی کې डी आर کانسوننټس دا کانسوننټس دي نو شارټ دومره یاد کا چې د واویل اپوزیټ ته کانسوننټ ویلی شي چې په واویل کې موږ وویل چې په دې باندې اډیبل سټاپینګ نه راځي نو دلته به وایي چې په دې باندې اډیبل سټاپینګ راځي اوس کانسوننټ کلسټر څه ته ویلی شي کانسوننټ او کانسوننټ کلسټر اوس ډیفاین کوو چې ا کانسوننټ کلسټر از ا ګروپ اف کانسوننټ کانسوننټ کلسټر څه شی دی کانسوننټ کلسټر is a group of consonant in a word with no vowel separating them څه مطلب په مطلب پوهیږئ وایي که نه وایي consonant cluster is a group of consonant in a word consonant cluster
دا یو ګروپ دی، مجموعه ده د کانسوننټو. ان ا ورډ په یو الفاظ کې یو لفظ کې with no vowel separating them. یو ورډ دی او په هغه کې کانسوننټ کلسټر به موږ څنګه پیژنو؟ نو دا به د کانسوننټو موږ وپیژنو، د دې به مجموعه وي په یو ورډ کې، خو واول به پکې نه وي، واول به پکې نه وي، دې ته کانسوننټ کلسټر ویلی شي. was a group of 3 consonant and a word. یو لفظ دی، ورډ دی او په هغه کې 3 کانسوننټ رال، کار هغه ته به موږ 3 کانسوننټ کلسټر ویلی شو. 3 کانسوننټ کلسټر موږ څه ته ویلی شو؟ هغه ورډ چې په هغه کې 3 کانسوننټ رال هغه ته 3 کانسوننټ کلسټر ویلی شي. فار ایگزامپل دا ریډ کلر کې چې تاسو ته کوم ښکاري دې ته موږ 3 کانسوننټ کلسټر ویلی شو. څنګه ورته 3 کانسوننټ کلسټر ویلی شو؟ اس چې کوم دی څه شی دی؟ کانسوننټ دی که نه دی؟ ټي کانسوننټ دی، آر چې کوم دی کانسوننټ دی. نو 3 کانسوننټ شو که نه شو؟ دلته ډیفینیشن اپلای شو چې د کمبینیشن آف کانسوننټ د کانسوننټو چې کوم دغه دی ګروپ دی یا کمبینیشن دی په یو لفظ کې، دې ته موږ کانسوننټ کلسټر ویلی شو. چې 3 پکې رال 3 کانسوننټ کلسټر ورته ویلی شو، چې 2 پکې رال 2 کانسوننټ کلسټر ورته ویلی شو، چې 1 پکې رالی 1 کانسوننټ کلسټر، او چې 4 5 پکې رال and so on، بیا به په نمبر باندې ډیپینډ کوي. نو سټرانګ ته خیال وکړه، STRO، او چې کوم دی واویل دی، ان بی کانسوننټ دی او جی هم کانسوننټ دی. نو سټرانګ چې کوم دی 3 کانسوننټ کلسټر سټرانګ رالی. سکریم ته خیال وکړه، دا ریډ پکې کانسوننټ دی. اوس خبره دا ده چې 3 کانسوننټ کلسټر په پهله کې رال، په بیګیننګ کې 3 کانسوننټ کلسټر رال، دې ته به موږ انیشیل کانسوننټ کلسټر ویلی شو. په سټارټ کې رالی، دې ته موږ انیشیل کانسوننټ کلسټر ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ انیشیل، دې ته انیشیل کانسوننټ کلسټر. پوه شوې چې په سټارټ کې راځي ته موږ انیشیل کانسوننټ کلسټر ویلی شو. ښه، بل زموږ سره کم دی ډایفثانګ. ډایفثانګ څه ته ویلی شي؟ واټ از ډایفثانګ؟ نو union of 2 vowel sounds or vowel letter is called diphthong. union خو به پیژنې که نه؟ مجموعه of 2 vowel، د 2 واول اوازونو، د 2 واول ساوند چې کوم یونین دی یا د واول لیټر. تا ته ما وویل که نه واول ساوند او واول لیټر کې څنګه فرق کولی شي؟ ای یو آی دا د واول ساوندز دی، ای ای آی او یو لیټر دی. نو ډیفینیشن کې وایي چې 2 د واول اوازونه یا د 2 لیټر اوازونو ته ډایفثانګ ویلی شي. آیل، آیل ته پروناونس کا، آیل، آیل څه شی دی؟ دا زمونږ سره ډایفثانګ دی. ولې ډایفثانګ دی؟ په دې باندې ستا لیپس چې کوم دي هغه نه بندېږي. آیل، آیل. شای، آیل چې کوم دی تیلو ته ویلی شي، شای شرم ته ویلی شي، شرم، لکه شیم چې ورته وایي، شیم یا شای. ټایف اقسام قسم، جای خوشي. نو دا 3 واڼه چې کوم دی زمونږ سره ډایفثانګ دی، have diphthong sound. اوس بل راځو ډایګراف څه ته ویلی شي؟ what is ډایګراف؟ ډای مین چې ډای لفظ دی په کوم ځای کې لیدو دغه مطلب به ټوي، او ګراف یا فتونګ ساوندز ته ویلی شي. د ډایګراف از ا ساوند. ډایګراف څه شی دی؟ ساوند دی، اواز دی. ګوره یوه خبره زه تاته وکړم چې کله ته لینګویج سټډي کوې ستا به ټولې خبرې د څه سره د ساوند سره وي، ځکه چې ته پروناونس کوې. لکه زه به تاته ووایم چې ته یو بیا به موږ مخکې وایو که نه چې لینګویج ته یو ټکی پروناونس کوې، نو زه به درته بیا ووایم چې دا ته راوړه او دا ژبه چې کوم دی د باره دی دغه سره ټچ کړه، یا دا غاښونو سره ټچ کړه، یا دې سره ټچ کړه، دې سره ټچ کړه. نو چې داسې ډایرکشن دې نه وي ورکړلی ته چې کوم دی یو ورډ نشي پروناونس کولی. موږ اکثر د انګریزانو په انګریزي نه پوهېږو. ولې پې نه پوهېږو؟ هغه چې کوم دی هغه پروناونس کوي دونه تیز چې هغه موږ نشو انډرسټینډ کولی. نو موږ به ساوند کوو. نو ډایګراف چې کوم دی د ډایګراف از ا ساوند. ډایګراف ساوند دی پروډیوسډ بای کمباینینګ 2 لیټرز. څه کېږي چې د 2 لیټر در یو ځای کېدو نه جوړېږي. ډایګراف چې کوم دی دا زمونږ سره ساوند دی چې د 2 لیټرو در یو ځای کېدو نه جوړېږي. فار ایگزامپل CH SH NG
پی ایچ بلډ پریشر والا پی ایچ نه دی ښه سوري کیمستري والا پی ایچ نه دی نو دا زمونږ سره ډایګرام شو and WH are some diagram دا څه دی ډایګرام دی اوس په دې اگزامپلو کې به ته دا ریډ کلر والا یې دا ټول ډایګرام دی لکه چین سی ایچ پکې ډایګرام دی که نه د ډایګرام ساوند دی نه diagram is a sound دو sound دی که نه دی produced by combining 2 letter 2 letter راځي شوي دا جوړ کړي نو دا ډایګرام دی چین کی دا سور کلر ته پکې خیال کوه پیس پون دا څه دی ډایګرام دی اوس ورلډ څه ته ویلی شي ورلډ لفظ ورلډ ته موږ څه لفظ څه ته ویلی شي ساوند اواز or combination of sound that express meaning and form an independent unit of the grammar or vocabulary and language of language څه مطلب وی ساوند چې کوم دی دا زمونږ سره د دوه الفاظونو کمبینیشن دی ساوند د دوه الفاظونو ساوند or combination of sounds ساوند چې کوم دی د یو اواز یا د ډیرو اوازونو څه شی دی مجموعه ده چې موږ ته معنی ایکسپریس کی او فارم راته ایکسپریس کی فارم راته ایکسپریس کی او معنی راته ایکسپریس کی او دا ورلډ چې کوم دی په ګریمر کې یو ځان لا یونټ دی یو حیثیت لري صحیح ده بل وکیبلري اف لینګویج کې لري فار ایگزامپل زه درته وایم پلی څه شی دی PLAY پلی کھیلنا نو پلی زمونږ سره بینګ از دا وکیبلري ده کرکټ وکیبلري ده فن وکیبلري ده مایک وکیبلري ده سټین وکیبلري ده ایز ویل چې څومره ته ټکي ویني دا وکیبلري ده انګلیش وکیبلري ده آی چې کوم ده زمونږ سره ورلډ دی می ورلډ دی نو دا زمونږ سره آل اباوټ ورلډ اوس زمونږ سره بل چې کوم ټاپک دی سلیبس چې ورته ویلی شي سلیبل څه ته ویلی شي دا ډیفینیشن لږ ټاپ دی لږ understanding والی syllable means the division of word syllable مطلب دا دی syllable mean the division of word د الفاظو تقسیمول and to smaller unit وړو یونټو ته smaller units having a vowel چې پاکې څه واول پکې یو واول پکې syllabus ورلډ ډیوایډ کو پاکې به یو واویلی که یو پکې نو یا به یو واویلی یو به کانسوننټي او یا به چې کوم دی یو واویلی دوه به کانسوننټي او یا به چې کوم دی واویلی می کانسوننټ بلند به می کانسوننټ بلند نه مطلب دا دی چې کانسوننټ بلند به هم پکې وي صحیح ده لکه ګوره آی ځان له یو سلیبل دی ام ځان له سلیبل دی هیډ ځان له سلیبل دی آسک ځان له سلیبل دی ETC چې څومره دي دا سلیبل دی آی دا واول دی آی څه شی دی آی به ذات خود دا واول دی آی چې په کوم ځای کې می د آی سره به خامخا ام راځي I am a teacher I am a student I am a doctor نو د آی سره به ام راولي صحیح ده نو آی چې کوم دی دا واول دی آی څه شی دی واول دی M چې تاته ښکاري M is a vowel and consonant M کې دا A اینی دا پکې واول دی او M consonant دی ګوره دې ډیفینیشن کې اوس تاته دلته غونډ وضاحت شوی دی تاته چې څنګه وایي چې smaller unit having a vowel یا به یو واویلی آی یو واول دی یا چې کوم دی یو به کان یو اینه دا یو واول یو به چې کوم دی واویل یو به کانسوننټ نو دغه ام دی یو واویل یو کانسوننټ دی بل وایي چې دوه به چې کوم دی زمونږ سره کانسوننټ یو به واویل نو په هیډ کې خیال کوه اچ چې کوم دی کانسوننټ دی ا واویل دی او ا چې کوم دی به کانسوننټ دی آسک ته خیال کوه آسک لاست ون آسک مطلب دا دی چې ا واویل ا کانسوننټ ا چې کوم دی واویل دی اس پکې کانسوننټ دی او کې پکې بلند دی کانسوننټ بلند دی ورلډ مې بي دا سلیبس چې کوم دی دا ورلډ ام دی سلیبس ته ورلډ ام ویلی شي سلیبس ته چې کوم دی مرګریا دا ورلډ ویلی کیږي نو this is all about vowel consonant
کانسوننت کلسټر او ډایفتانګ ډایګراف ورډ سلیبس بالکل ډیر اسان دي نو کتل غواړي نو دا ډیر سټوډنټس نن زمونږ سره لیکچر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به مونږه نور ټاپکس کوو د نیکسٹ لیکچر د پاره د پوره د نن د پاره نور د پاره به د خیر سره نور کوو نو thank you so much